حضرت ابو بکر فرمای ان رجلا قال یا رسول الله، یو سړی رالو صحابي نبی علیہ السلام نه یو سوال وکړو چې د الله رسوله ای الناس خیر، بهترین خلق کم یو دي چې الله ستا په نسبت نیک بهتر افضل خلق وي، کم خلق دي؟ نبی علیہ السلام او فرمایل من طال عمره وحسن عمله، هغه خلق چې عمر ډیر وي او اعمال نیک وي. د ډیر عمر سره نیک اعمال راتلل دا نیک بخته دلیل دی. 70 80 90 سال تم انسان ورسیږي او دا بیا په نیکو اعمالو کې مصروف وي، دا د نیک بخته دلیل دی. د الله په نس خوخترین خلق دي. بیا صحابي وي فأي الناس شر، د الله رسول بدترین د معاشري خلق کم یو دي چې الله ته بالکل نه خوخ دي، په معاشره کې بوج وي بوج. نبی علیہ السلام فرمایل من طال عمره وساء عمله، چې عمر ډیر وي اعمال بد وي. ډیر عمر والا بد اعمال والا کس دا د الله په نظام نه خوخه دي. معلومیږي دا چې دا زیات عمر سره نیک اعمال کول دا د نیک بخته دلیل دی. چې عمر د زیات شي بیا په بدو اعمالو کې لګیای، بیا د نیکو اعمالو توفیق نه ملاويږي، نو دا د بدبخته دلیل دی. اوس د دې حدیث وړاندې مو ته خپل ژوندۍ پیش کو چې آیا زه نیک بختو کېم کو بدبختو کېم، بدترینو کېم کو بهترینو کېم.